د تیمرګر ښار محمدګټ د سړک د بیا جوړېدلو منصوبه چې پرانیستې په 28 سپتمبر 2020 کې شوې وه باندې د کار شورات په باقاعده ډول په 28 نومبر 2020 کې شوي وو. د 2 روپو فلګښت د 1 کیلومتره باندې محیط د دې منصوبې چې مقصد یې باجول د گاونډي ضلع مومند او کوز دیر ضلع سره په ښه طریقه سره لګول دي. ډېر کار څو میاشتې مخکې مکمل شوی دی چې په نتیجه کې د سیمې خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر اسانتیا راغلي دي. خو ولې بل طرف ته د تحصیل ښار په یو شمېر مهمو ځایونو غټو بازارونو او مصروفه سړکونو چې پکې صدیق آباد، شنډۍ او رشکۍ شامل دي کوم چې بیخي د ضلع په منځ کې واقع دي کار د ډېرې لټوالي ښکار دی او په ځینې ځایونو کې خو کار د ډېر مودې نه ولاړ هم دی چې له وجې مقامي ولس د ډېر غټو ستونزو سره مخ دي. په دې لږو ځګونو باندې هغه غونډ پراجیکټ غونډه منصوبه چې کومه ده هغه ډېره بیکاره ښکاري. نو برای مهرباني دلته ماشین جوړېږي د اوبو د وجې نه او چې بیا کچۍ ډېره زیاته دوړه کوي ګاډي دا ځای چې کچۍ ګاډي هم خرابوي پالوشن مې نو د دې د وجې نه چې په دې ځای باندې زر تر زره د حکومت وخت نه زموږ دا مطالبه ده. بهرحال په دې کې دا ځایونه پاتې دي. بل تاسو هم لیدو چې دا نالۍ موږ ته پاتره دومره ګنده دی. نور ډېر ښکلي پاک روډونه وشو بل موږ ته دا نالۍ د ډېر ګنده بوی دی. موږ ته ترې غټ تکلیف دی ګاګ ته هم ترې تکلیف دی. مهرباني دې وشي چې دا دې وشي. په منصوبې باندې کار د غیر ضروري لټوالي او د تیرو څو میاشتونو د ودرېدلو له وجې د مقامي ولس سره د ګاړو والا هم د ډېرو غټو تکلیفونو او سختو سره مخ دي. یاره تنګ په دې چې زمونږ پایاګانې ګرمې کله په دې اوبو کې راشو نو ډرمان هم کږېږي لیدر هم خرابېږي هر څه کېږي. ښه نقصان دی راته. یاره تکلیف خو مخکې و اوس هم شته دی لږ لږ په هر ځای کې ټکه پکه کار دی. په هغه ځای کې رش هم یې جوړېږي اوبه هم پکې مخکې شانډۍ هم ورته سار کې او ګاډی هم اوښتی و هغه د وجې ټریفک هم جام و او هلته هغه ګندګي چې کلي اوبه وي هغه هم بهېږي. د ګاړو د ډریورانو په وینا د سړکونو د دې خراب صورتحال له وجې کې یو طرف ته د ګاړي د حادثاتو ښکار کیږي نو بل طرف ته د دوی ګاړو ته ډېر زیان هم رسیږي. ګاډي ته ډېر زیات نقصان رسېږي. اکثر ماته ډېرې زیاتې په دې ځای کې 2-3 غواګۍ زموږ دې ځای ته ور ولوېدلې. د شنډۍ موړ دا اوبه تاسو وینئ دا حالات دا کیلاړ سره پل دی بیا د پرش سره د شیخ کلي پرش سره پل دی نور هر څه برابر دي خو لیکن دا لږ ځای نه دي دا دومره نه دي خو مسلې پکې ډېرې دي. بیګام پکې یو ټرک اوښتی تاسو به لیدلی. بل طرف ته د باجوړ ډپټي کمشنر محمد انور الحق سونو FM 96 سره په خبرو کې وویل چې دوی د متعلقه محکمې چارواکو ته ویلي دي چې په دغه سیمو کې د په سړک کار ډېر زر مکمل کړي چې دا شانتي د ضلع په تاریخ کې د دې غټې منصوبې نه ولس زر تر زره فایده مند شي. انور الله خان، سونو FM نیټورک، باجوړ.